السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو زه راغلی یم مدینې منورې له. الله پاک دې ستاسو هم دلته نصیب وکړي د زیارت مبارک. نو زه ستاسو دپاره یم د ټولو زیارتو ویډیوې جوړې کړې سره د تاریخه مختصر تاریخه. امید لرم چې ښه په غور فکر او د عشق رسول په جذبه سره یې وګورئ چې الله پاک ستاسو دلته نصیب وکړي. بیا تاسو پیدا د دا ویډیو څه واخلئ او تاسو هم دغه ځایونه تاسو ته معلوم وي، بیا و نورو کسانو ته هم ور وښیاست. دا مسجد نبوي دی دوستانو. دا چې څه وخت حضور صلی الله علیه وسلم چې د اسلام اول مسجد بنیاد یې کېښی مسجد قبا، نو بیا پر وښه راایرې سو د وښې نوم کسوا وله. کسوا راغله پر دغه ځای ودرېدله چې اوس فلحاله مسجد نبوي دی. نو بیا دلته ګوډې ووهللې دا وښې. نو حضور صلی الله علیه وسلم وویل چې دا د الله پاک مرضي او زموږ منزل ولو. دا مځکه د دوو یتیمو کوچنیانو وه چې سهل او سهیل نومېدل، او مځکه هغو د مسجد دپاره وقف کړله چې موږ د دې هېواد په قیامت کې د الله څه غواړو. خو بیا چونکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر یتیمانو ډېر شفقت درلودی، بیا د دې قیامت لس مسکاله کښېښاوی. هغه قیامت حضرت ابوبکر صدیق ورکړي. نو دا مځکه چې وه کړي ولو، اوبه کې ولاړې وې، څه درختې وې، څه د مشرکینو قبرونه وه، درخت یې پرې کړې او د مشرکینو قبرونه څوک یې ویښو، څوک یې دبا وې کړو، په مځکه کې برابر کړلو. بیا دا مسجد جوړ شو، څو لرګی وو او یو پر سر یې عریضي چتر واچاوی. بیا په کچا خوشت سره جوړ شولو. د کچا خوشت سره د جنت البقیع چې د جنت مسجد نبوي ته شینډې قبرستان دی، د دې په خاوره بیا جوړ شو. بیا نو د وخت سره سره دا دی جوړېږي. تقریبا اوس نو د حسن داسې امتزاج دی، داسې ښایسته دی چې د دنیا هر بلډینګ ورته صفر دی. ملګرو څه وخت چې تاسو د سلام دپاره وباب سلام ته داخله سئ، نو تاسو به څو قدم هاخوا ته ورسته لاس ته وګورئ. دا کومه سره پټۍ کې چې قرآني آیات لیکلی دی یا د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی دی، دا کوم نښان چې و تاسو ته ظاهره دی. پر دغه ځای باندې د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ګران اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کور و. نو دا نښان هغه د ترناوي ځای ظاهروي چې کوم ځای د باران دپاره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر وږو باندې ودرېدی او دلته یې ناوه ولګول. د مسجد نبوي د توسعې په وجه اوس هغه کور و هغه ځای خو نشته، خو دا نښان د دې دپاره ورکول سوی دی چې و دا ځای ته همیشه د عقیدت او د احترام په نظر کتل سوي دي. ملګرو د دا ځای څه چې را تېر سئ، دا کوم سور نښان چې تاسو وینئ دا محراب عثماني دی، او دا کوم ژړ چوکو نښان چې تاسو وینئ دا محراب نبوي ته مخامخ د غصبات اول صف و دویم صف په مابینځ کې دا هغه مقام دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر دا ځای په شهادت ورسېد. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وروضه ته مخامخ ولاړاست او سلام وایاست. دا کوم ژړ څلور کونجه نښان چې دی دا هغه مقام دی چې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګرانې بیبي حضرت بیبي حفصه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور وه، دا د هغې مکان دی. نو تاسو څه هیله کوو چې د مدینې د مسجد نبوي کونج کونج ذره ذره هغه د تبرکاتو ځایونه دي، لهذا چې څومره د اخلاقو د آدابو خیال ساتل کیږي هغه وساتئ. ملګرو څه وخت چې تاسو را داخله سواست پر باب سلام باندې د سلام دپاره دا کم ژړ ځای چې تاسو وینئ دا د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مقبرې نښانې ده. په
تاسو به دلته راسئ سلام به ووایاست الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله. دا دویم کم ګول نښان چې دی دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مقبره ده. تاسو به ووایاست السلام علیکم یا خلیفة الرسول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا درېیمه ګول کړی چې دا د حضرت عمر د مقبرې نښانې ده. تاسو به ووایاست السلام علیکم یا خلیفة الرسول امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. تاسو سلامونه وویله پر دغه ځای ولاړ بلکل به تاسو وشاته وګورئ لږ پاس د اسمان وخواته دغه کړکۍ دغه روشندان به تاسو ته معلوم سي. دا هغه روشندان دي چې جبرائیل علیه السلام به څه وخت به یې راوړلې هغه به پر دغه روشندان راکړي. د دا دروازې نوم باب سلام دی. دغه مخامخ چې دی د حضور صلی الله علیه وسلم مقبره ده د بی بی عایشې په حجره کې چې خلک سلام وایي راوځي. دا چې دی باب جبرائیل دی دا بل چې دی باب نساء دی دا دویم. نو دغه رقم به زه کوشش وکړم نور ځایونه به هم در ښکاره کړم په مسجد نبوي کې دننه. ملګرو څه وخت چې تاسو سلامونه ووایاست راووځئ د مسجد نبوي د اول پیلر او د دویم پیلر لکه دا نښان کې چې ظاهره ده دا هغه مقام دی چې دلته د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مکان ولو او پر دا مکان کې دوی په شهادت ورسېدی. محترمو ملګرو دا په مسجد نبوي کې محراب تاجد دی. دا مخامخ المارۍ چې وینئ دا دلته د تاجد لمونځ حضور صلی الله علیه وسلم کاوی. نو دلته اوس د عاشقان رسول دوه رکعاته نفل کوي او دا چې دوی ملګرو دا د اصحاب صفه چبوتره بولي 2 میټره او 3 میټره بر اوږدې کې د اسلام اوله مدرسه ده اصحاب صفه چبوتره چې د هغه څخه 400 اصحاب کرام فارغ سوي دي. حضرت ابو هريره او حضرت عبدالله بن عمر چې د حضرت عمر زوی و هغه هم د دا ځای څخه فارغ سولو د دغه مدرسې څخه نو حدیث یې تر اوسه پورې د موږ پورې رارسي. الله پاک په کروڑا او رحمتونه پر قبر باندې نازله کړي. دغه ځای دی ګوره دا زوړ مسجد نبوي دی هغه زوړ اریا چې دا بیا جبرائیل چې راننوځي چپه لاس ته محراب تاجد یا چبوتره تاجد او د رسته لاس ته چبوتره اصحاب صفه ده. ملګرو دا دغه اصحاب صفه چبوترې دا و یو خواته خوا ده دغه لوړ د مځکې څخه تقریبا نیم ګز لوړه ده. دا خلک ناست څوک نفل کوي د حضور صلی الله علیه وسلم دروازې شا ده. دا ریاض الجنت دی تاسو وینئ د جنت شکر نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ده. دوستانو دا مخامخ محراب نبوي صلی الله علیه وسلم دی. دا نور پیلران چې ولاړ دي دا ګرده د خپل تاریخ لري. دا د جنت ټوکړه ده غالي زرغونې دي. دوستانو ملګرو د مسجد نبوي په صحن کې د ګرمۍ څخه د بچاو دپاره دا اټومیټیک د بجلۍ سایوانونه لګېدلي دي چې په خودکاره طریقه د ورځې خلاصیږي او د شپې برته بندیږي او د دې سمینار جوړیږي. ملګرو دغه خړ مکان چې تی وینئ دا هغه ځای دی چې دا دوه خبیثان ولو یهودیان حضور صلی الله علیه وسلم ترڅرنګ کندلې وراکښې بیا سلطان نورالدین زنګله درې واره حضور صلی الله علیه وسلم په خوب کې رالی نو بیا د هغوی شکلیه مو ښکاره کړې. بیا سلطان نورالدین زنګي رالی
په دا غار ننوتې دا سرنګ باندې حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم پښې مچ کړې او ورته دا مزار مبارک شاوخوا وکندې درې ساعته چې اوبه رابهیږي بیا هغه د یو قسم اوسپنې و د دې ډکې چې بیا څوک دا جسارت نه وکړي او دوی یې ختم کړو مردار یې کړو دغه مقام چې دی دغه پر دا ځای دی سرنګ کیندلی و جبل احد یعنې د احد غر ملګرو دا هغه غر دی چې د دې په باره کې د حضور نبي کریم صلی الله علیه و وسلم فرمان دی چې احد زما سره محبت کوي او زه د احد سره محبت کوم څه وخت چې حضور نبي کریم صلی الله علیه و وسلم د احد په جنګ کې زخمی سو نو بیا دا غره لرالی دا غر قدرتي طور سره دوه ځای سو او ده ته ځای ورکړي هغه غار دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم غار شهید سو احد کې حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سخت زخمی سو نو د احد دا غر قدرتي سره دوه ځای سو دا غار کې جوړه سوه نو حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته ځای ورکړي د احد په غره کې موجوده یو بل متبرک مقام د دې غار نوم غار تاکیه ده نو حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم چې څه وخت د جنګ سره سخت زخمی و او ستړی رالی نو لږ وخت یې په دا ځای کې هم آرام وکړي او پر دا غره پر دا ځای سر کښېښاوی چې قدرتي طور دا غر ورته نرم سو او دا نښان تر اوسه پورې هم موجوده ده چې څوک هم دلته پر دا غره باندې سر کښېږدي داسې د نرمۍ احساس کوي لکه پر ورېښمو چې سر ایښی ملګرو دا هغه مکان دی چې د جبل احد څه وخت د حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ډېر زخمیان سو پر دا ځای لمونځ وکړي بیا حضرت عمر د مسجد فسح په نامه دلته یو مسجد جوړ کړي او دا اول هغه مسجد دی چې حضور صلی الله علیه وسلم په ناستې لمونځ کې وکړي چې ډېر زخمي وو صحابه کرامو د دوی پیروي وکړله صحابه کرام هم په ده پسې په ناستې لمونځ وکړي ملګرو جبل احد په میدان کې حضرت امیر حمزه صاحب په شهادت ورسېدی د پر دې جبل احد باندې دغه زیارت دا جبل رماده ده دا هغه مقام دی د احد چې دوه اویا صحابه کرام به شمول حضرت سید شهدا حضرت امیر حمزه شهید شو پر دا غره باندې دا تیراندازان ولاړو مسجد قبلتین دی چې څه وخت حضور صلی الله علیه وسلم پر جومات ولاړو هغه بالا ځای به زه تاسو ته درښکاره کړم دغه قبلې رخلو د بیت المقدس وخواته چې بیا د قرآن شریف آیات پر راغلي پر حضور صلی الله علیه وسلم چې مخ واړوه قبله چې د هغه کعبه شریفه سوله نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم چې مخ راواړوي د صحابیان پسې ولاړو چې عشره مبشره یې بولي د هغه وخت بیا قبله چې سوه هغه کعبه شریفه سوله کم لس صحابه کرام چې د حضور صلی الله علیه و وسلم پیروي یې وکړه او د بیت المقدس مخ د مسجد الحرام په خوا واړوئ پر هغو باندې د الله د طرف څخه زیری وسو د جنت نو هغه اصحاب کرامو ته عشره مبشره وایي ملګرو دا مسجد قبا دی د اسلام اول مسجد چې بنیاد یې کښېښول سو تاسو ته به یې زه درښکاره کړم او ملګرو دا هغه منبر دی چې یو څلس کاله د مسجد نبوي پر دې باندې خطبې ورکول کېدلې د مسجد نبوي منبر ولو او د هغه ثبات دا اعزاز دې مسجد تحصیل دی چې په دنیا کې اول مسجد دی چې د مسجد نبوي منبر کې پروت دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د فرمان مطابق په مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل ادا کول د یوې عمرې ثواب لري او د اسلام دا هغه اول مسجد دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د دې بنیاد کښېښاوی او په خپل لاس یې کار کې وکړ دا هم د مسجد قبا ګنبدې او منارونه چې د بندې خوا یې ده او ډېر جاذب نظر او ښایسته جوړ شوي مسجد جمعه چې د مسجد قبا په لار کې د مشرق و طرف ته واقع دی د قبیله بنو سالم بن او په مالا کې قایم و دې مسجد ته مسجد غایب هم ویل کیږي حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم پر دې مقام باندې د جمعې لمونځ ورکړی دی نو په دې وجه د دې مسجد نوم مسجد جمعه سو دا مسجد مستراح دی حضور صلی الله علیه وسلم په جنګ کې زخمی شو په غاښ مبارک شهید شو نو بیا د غره څخه چې راشوا سولو بیا په دا مسجد مستراح کې آرام وکړي
مرګورو دا مسجد بلال دی د حضرت بلال په نامه منصوبه د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دلته په دا ځای کې د حضرت بلال چې مؤذن یې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ولو دلته د ده کور و بیا په 1411 هجري کې دغه مسجد چې لاندې مارکېټ دی سربیره مسجد دی د ده په نامه منصوبه شو د حضرت بلال په نامه جوړ شو ملګرو دا هم مسجد نبوي تشندې د مسجد عمر په نامه دی خو چونکې جوړ یې د 8 لید به 3 واره نور هم پسې جوړ شوی دی بعض متأخرین داسې وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم هم دلته پر دا ځای لمونځ کړی و او حضرت عمر هم د اختر لمونځونه کړي ولو بعض متأخرین وایي چې په دا کې چونکې د حضرت عثمان غني او حضرت علي او حضرت ابوبکر صدیق پر نامه د مسجدان ولو نو چونکې د حضرت عمر په نامه منصوبه شولو نو والله اعلم دوستانو دا مسجد عثمان دی چې هم حضرت عثمان غني په نامه منصوبه د هغه وخت څخه جوړ حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه دلته څه وخت رعایش هم اختیار کړی و نو دغه مسجد دی ملګرو دا مسجد ابوبکر صدیق دی چې د مسجد غمامه سره شیندي او د حرم سره هم شیندي هغه مخامخ مسجد علي دی حضرت ابوبکر صدیق دلته یو څه د اختر منځونه هم ادا کړي دي ورکړي ملګرو دا مسجد غمامه دی دا مسجد حرم ته شیندي دی ګوره مخامخ چې دی دا مسجد علي و چې موږ وسپارلو دا مسجد غمامه دی ملګرو چې په مدینه کې به کهات راغلی حضور صلی الله علیه وسلم به دلته دعا غوښتله او بل په مسلمانانو کې چې په باچیانو کې چې کوم باچا اول دواره مسلمان سو نجاشي د حضور صلی الله علیه وسلم د نجاشي غیبانه د جنازې لمونځ وکړي او د اختر لمونځونه هم حضور صلی الله علیه وسلم دلته کوله د مسجد غمامه اندرونی منظر وګورئ ملګرو څومره ښایسته هغه 1400 کاله مخکې جوړ شوی بیا وقتاً په وقتاً لږ تعمیر و مرمت کې شروع دی خو البته تاسو کتلی سئ چې هغه زوړ 1400 کاله مخکې څومره ښایسته تعمیر چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته د اختر منځونه هم ورکول او د نجاشي باچا د جنازې لمونځ هم دلته ادا کړي غیبانه نماز جنازه ملګرو دا مسجد علي دی چې بالکل تاسو وینئ د مدینې حرم ته شیندې دی دا د مدینې د مسجد نبوي حرم دی او دا مسجد علي دی ملګرو دا هم هغه د حضور صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه چې حضور صلی الله علیه وسلم دلته تحجد هم ادا کړی دی او د حضرت علي دلته رعایش هم ولو خمسه مساجد یعنی 15 مسجدونه دا مسجدونه چې پر کوم ځای غزوه خندق وسو یعنی د خندق په میدان کې پر هغه مقام جوړ دي چیرې چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه خپل خیمې نصب کړي وي او دا کوم لوړ مسجد چې تاسو وینئ دا کوم نشان چې دی دا مسجد فتح دی مسجد فتح هغه مسجد دی چې حالت الله رب العزت په دا مسجد کې پر مسلمانانو ته د کامیابی نوید ورکړی وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دغه ځای کې سورت فتح نازله شوې وه په دا ځای کې تاسو کتلی سئ ملګرو فی الحال په زړو مسجدانو کې صرف دغه 2 مسجد یو سلمان فارسی مسجد او یو مسجد فتح موجوده دي باقي نور مسجدان یې شهید کو او د دې څخه دا یو د لوی مسجد جوړ کړي لکه تاسو چې وینئ په دا نښان کې مسجد ذوالحلیفه بیر علي دا مسجد د مدینې منورې څخه 12 کیلومتره لرې دی او دا مسجد چې دی د اهل مدینه دپاره
د میقات حیثیت لري، ځکه ودې ته مسجد میقات هم ویل کیږي. او د مدینې منورې څخه چې څه وخت د عمرې زایرین راایریسي، بیا د دغه مقام څخه د عمرې احرام تړي. او چونکې پر دې مقام باندې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د اوبو څاولو په عربي کې څا ته بیرې ویل کیږي، نو دا علاقه په بیر علي مشهوره وه. مسجد عجابه دا مسجد د جنت البقیع څخه د شمال و طرف څخه 2 میټره مخته پر شارع ستین باندې واقع دی. او دا هغه تاریخي مسجد دی چې هلته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت لپاره تاریخي دعاوې وغوښتې ولې. هغه دعاوې دا ولې چې یا الله پاک زما امت په قحط باندې مه تباه کوه، یا الله پاک زما امت په اوبو مه تباه کوه، په اوبو یې مه غرقوه، یا الله پاک زما امت په باهمي اختلاف او په جګړو باندې مه وژنه. نو الله پاک د اولې 2 دعاوې قبولې کړې او اخري دعا د مصلحت باري تعالی په خاطر قبوله نه شوله. ملګرو د جنت البقیع چې د دنیا د ټولو وزر قبرستان چې ډېر صحابه کرام د حضرت صلی الله علیه وسلم زوی لور بیبي فاطمه، زوی ابراهیم علیه السلام او دغه رقم ډېر علما په دا کې پټ دي. دا د جنت البقیع قبرستان دی. هغه جنازې اخیستې دي، دغه اوس پټوي. دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قبر دی په جنت البقیع کې. الله دې په کروڑاو رحمتونه پر نازله کړي. دا د حضرت دا قبر مبارک د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د برزن حضرت ابراهیم ملګرو په جنت البقیع کې. ملګرو دا د حضرت حلیمه سعدیه قبر، دا قبر مبارک د حضرت امام مالک بن انس رضی الله تعالی عنه دی. میدان بدر، مسجد عریش، جبل ملائکه دا پر یوه مقام دی د مدینې منورې څخه د 80 کیلومتره فاصله باندې واقع دی. د حق او د باطل د اولې موره کې دغه میدان دی چې په هغه کې 314 صحابه کرام د 1000 څخه زیات کفارو سره مقابله وکړه. او دا هغه مسجد دی چې په تازه د حضور صلی الله علیه وسلم سایواد ولاړ ولو چې عریش په عربي کې سایواد ته ویل کېږي. نو دا مسجد عریش جوړ شولو. او دا هغه غر دی چې د میدان بدر د صحابه کرامو د نصرت لپاره ملایکه وی را نازله سوي وې پر دا غره باندې. نو دا غره ته جبل ملایکه هم ویل کېږي. ملګرو په مدینه منوره کې دا هغه باغ دی چې په دې باغ کې په دې ځای کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک سره د اجوا خورما درختې لګولې وې. نو اوس هم بعضې کتابو کې دا لیکلي دي چې دا کومې درختې اوس ولاړې دي، دا د هغو درختو تخم دی. د مدینې منورې سفر کوونکي زیات زایرین دې باغ له راځي او د دې څخه کتنه کوي. دا هم په مسجد نبوي کې دننه هغه ترماسونه چې د زمزم اوبه کې ایښول سوي دي د حجانو دپاره، او په هغه کې یخي او تودې اوبه جلا جلا ترماسو کې ایښول سوي دي. او د مسجد نبوي تعمیر ډېر جاذب نظر او ډېر ښایسته جوړ سوی دی. امید کوم چې دا ډاکومنټري تاسو په غور سره کتلي، په دعاو کې مې یاد ساتئ. الله پاک دې بار بار زموږ او ستاسو او د تمامو مسلمانانو نصیب د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزې مبارکي او د الله پاک د کور د کعبې مشرفې دیدار زموږ په نصیب کې. او دا ډاکومنټري تاسو وګورئ، یا تاسو چې کم قریبان د مدینې منورې زیارت لځي هغه ته وښکاره کړئ او دغه ځایو دوره وکړئ، وګورئ او خپل روح ته تسکین ورسوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.